سورة شورى آیت نمبر 7 دویم رکو 25 سپارہ صفحہ نمبر 6 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير صدق الله العظيم سورة شورى آیت نمبر 7 دویم رکو 25 سپارہ پدې آیت نمبر 7 کې الله رب العزت د قرآن مجید رښتینولۍ صدق بیانوي چې دا قرآن چې کوم دی دا یو رښتیا کتاب دی او دویمه دا چې نبی له صلوات و سلام د کوم دی د دې خبره پیغام دی چې تر قیامت پورې نبی له صلوات و سلام دا آخري پیغمبر دی او بل پیغمبر راتلو والا پدې کې نشته دی په دې آیت کې دوه خبرې ذکر کیږي یو دا چې دا قرآن یو صدق والا کتاب دی اور دویم دا چې نبی له صلوات و سلام تر قیامت پورې آخري پیغمبر دی وکذالک اوحینا الیک او دغه شانتی مونږ وحی وکړه نبی له صلوات و سلام ستا طرف ته قرآنا عربیا قرآن په عربی ژبه کې لتنذر چې نبی له سلام او يروي ام القرى چې د مکه مکرمه ده ومن حولها او هغه څوک چې د دینه غیر چا پیر دي وتنذر او نبی صلی الله علیه وسلم ته يروي يوم الجمع دولزه د جمع کېدونه لا ريب فيه چې شک نشته دی پدې کې فريق في الجنه يودل په جنت کې بوي وفريق في السعير او يودل په دوزخ کې وي ولو شاء الله لجعلهم او کچره غستلی الله رب العزت نو ضرور به جوړ کړي ودوی امه واحده هم یو امت ولكن يدخل من يشاء لیکن دی داخلوي هغه څوک چې چاته وغواړي فی رحمته فخبل رحمت کې والظالمون او ظالمان چې دي ما لهم من ولي نشته دې د پاره څوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار امت تخذوا ايدين ولدي من دونه د الله نما سوا اولیاء نور دوستان د الله تعالی قدرت ودی کې بیانېږي چې دې کافرانو د الله نما سوا نور خلق خپل دوستان ګڼلې دي مثلا خپل بوتان مثلا نور سپمې ستوري نو الله په دې باندې رد کوي چې دې چې کم دې مونږ ته اوخی چې اوس پورې کم یو بوت چاته ژوندۍ ور کړی وي کم یو بوت چې کم دې اوس پورې چاته مرګ ور کړی وي د دې مرګ او د ژوندۍ اختیار د چا سره دی یا د الله تعالی سره دی نو الله تعالی د دې دوانو شیزونو مالک هم دی نو پکار د چې عبادت هم د چا اوشیا د الله تعالی فالله هو الولي پس الله رب العزت کارساز دی او هو يحيي او الله رب العزت ژوندۍ کوي الموت مری وهو على كل شيء قدير والله رب العزت په هر شي باندې قادر دی ومختلفتم فيه او هغه څه اختلاف وکړو تاسو پاغي کې من شيء دسشيز فحكمه الى الله فاستول پټول فیصله د الله طرف ته ذالکم الله ربي پس هم د الله رب العزت زما رب دی عليه توکلت پس هم په الله باندې توکل دی زما و الیه انیب او د الله طرف ته رجوع کوم فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا پدې آیت کریمه کې د الله رب العزت قدرت دی چې اسمان هم الله پیدا کړ اسمانونه اور دا شان د زمکه هم دا چا پیدا کړي الله تعالی بیا د ازمکه او اسمانونو په دې کې الله تعالی مخلوقات پیدا کړی دي
زمکا دای هم آباد کړی د الله پاک او اسمانونه هم الله تعالی آباد کړی دي په مخلوقات سره تاسو وګورئ په اسمانونو کې مختلف پرندې دي او په دې کې مذکر مؤنث شته دي او دغه شان دي بیا زمکا ده په دې زمکا باندې انسانان پاتې کیږي په دې کې مذکر هم شته او په دې کې مؤنث هم شته دي او په دغه زمکا کې چې کوم دي حیوانات دي زناور دي بګي نو په دې کې هم مذکر شته دي په دې کې مؤنث شته دي دغه شان دي په دې کې دا بوټي دي په دې بوټو کې هم مذکر مؤنث باقاعده ساينس په دې تحقیق کړی دی چې په دې کې هم شته دي نو دا د الله تعالی قدرت دی چې زمکه هم پیدا کې اسمانونه هم پیدا کړ نو دې بیا شر نه دي پیدا کړی د دې چې کوم دی خایس په سره راوستي دی په مخلوقات سره په اسمانونو کې هم او په زمکو کې هم په دې کې الله تعالی دغه قدرتونو ذکر کیږي فاطر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکه والارض او د زمکه جعل لكم او د جوړ کړی دي تاسو د پاره من انفسکم لخبل تاسو نه ازواجا جوړي دا بیا د الله تعالی قدرت دی نظام دی چې د انسان د پاره جوړه چې کم دی د اونده هم جنس جوړه کړی دا خاصه چې کم دی دا انسان دی سړی چې کم دی انسان دی او دغه شان دي د زناور جوړه د زناور سره جوړه کړی دا نو بده کې د الله تعالی حکمت دی حکمت پکې دا دی انسان چې کم دی د انسان په فطرت باندې پويږي انسان دا د انسان په فطرت پويږي مثلا زدل تناستي ما او په ما باندې خولي راشي دا تاسو هم فطرت دی تاسو به وایي چې د قاضي صاحب ګرمي شوی دا دې ټیم کې د اوبو ضرورت دی دا د انسان فطرت دی کچرته د انسان د پاره جوړه زناور جوړ کړو زناور بیا په دې خبرو باندې نه پويږي دا د الله تعالی نظام دی چې د انسان ازدواجی زندگی د انسان ازدواجی زندگی او د انسان چې نفسیاتی خواهش د چانه پوره کیږي نو دا الله تعالی د هم جنس نه پوره کړی دی دا د الله تعالی ډیر غټ نظام دی د هم جنس نه دا جوړ کړی تاسو وګورئ د انسان چې کم دی بل چاته چې کم دی ذهن نزي ذهن چاته زی چې د کم هم جنس دی کما نکاح کې خزدا یا داس نور زناور بسیزي زناور انسان بسینزي انسان زناور بسینزي دا د الله تعالی نظام دی چې مخلوقات پیدا کړي هم جنسا دا د الله تعالی ډیر غټ نظام دی جعل لكم د جوړی کړی دی لكم د تاسو د پاره من انفسکم لخبل تاسو نه ازواجا جوړي ومن الانعام او لسرونهم ازواجا هم جوړي يذرؤكم فيه دی خوروي تاسو فيه پدې کې الله تعالی چې کوم دی جوړي کې په انسانانو کې هم په زناورو کې هم د دې مقصد څه شی دی یزرؤکم فیه چې تاسو چې کوم دی خواره واريږي نو معلومی کی دا چې د نیکه مقصد دا دی چې دا انسان به کوم دی دا خپل بچی پیدا کوي او د نیکه نه چې کوم دی کنه انسانان سیوا کیږي اوس د دې ټکی پرانا کې یزرؤکم فیه په دې کې علما لیکلي دي چې خاندانی منصوبه بندي د دې ټکی پرانا کې چې کوم دی دا حرام ده خو بیا په دې کې چې کوم دی شریعت دا میډیکل تزي اوس یو خاصه داسې ده که هغه نور بچی پیدا کوي داغي صحت په خرابيږي هغه به مخ کې کندميږي یا یو خاصه داسې ده چې داغي الریډي چې کوم دی پکې کې معشوم دی او دا معشوم انتهایی کمزور دی کچرته د دې خزینه چې کم دی بل معشوم پیدا کیږي د دې معشوم په صحت باندې اثر پروزي نو بیا بعض مواقع داسې دي چې پاغي کې شریعت میډیکل تزي طب تزي او طب چې بیا موږ ته جواب راکړي پاغي کې بیا موږ سې داغي مکلف یو پاغي کې نمبر 1 صورت داده یو خزه داسې ده چې داغي صحت ټیک نه دی هغه جسمانی طور سره کمزوري ده نو کبیا په دې شیز کې انسان وقفه کوي نو وقفه کولی شي یا دویم په دې کې چې کوم دی قاعده دا معشوم یو ځل پیدا شو او دا چې کوم دی د سلور پنځو میاشتو دی کچرته بل معشوم اراده خزه کوي نو بیا د دې معشوم په صحت باندې څه کیږي اثر پروزي دې ته په نه ملاويږي
د دې ماشوم خدمت صحیح نه کیږي بیا د شریعت وی کداغه ازدواجی جوړه دا سو وخت پورې وقفه وکړي نو دا بیا روا ده الله تعالی بهر حال په دې آیت کې فرمایي چې د نکاح مقصد دا چې انسانان څه شي دا سیوا شي یذرؤکم فیه دی خوروی تاسو په دې کې لیس کمثله شیء نشته د پشان د الله تعالی څه شي او هو السمیع البصیر والله رب العزت اوریدونکو او بینا دی له مقالید السماوات والارض او الله سریدی کنجان د اسمانونو د زمکه یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر والله رب العزت فراخ کوي رزق چاته چې غواړي ويقدر او تنګوي انه بكل شيء عليم بشک الله تعالی په هر شي باندې پوهه دی واخر دعوانا